دلته د سلو کالو بوډا راونیس د سلو کالو بوډا والله که په خبره سکه نو ارمان دی چې دا مرګونه روان دي چې پار سرک مې د مرګونو د مړو ډیری لګولې دا سدي خلکو داس د سړي ځامن دی یا د دې ژوند پکار دی ته بني ادم قسم په خدای دی چې زه دې خلکو ته ګورم په خوا به مونږ وی دمان خراب خلق دی نن زویم دمان اولیاء دي مونږ نه زیات کنجران او دمان چرته نشته په خوا به مونږ وی چې ډمې خراب دي ډمې جنگیر پوره کې دمو بازار هیره منډي کې د ډمو بازار دی دا ډمې چې دي دا خراب دي نن د ملک شریف خزه وګوره دوی ته چې ګوري هغه ډمې بدرته اولیاء او بزرګان ښکار شي مونږ به په خواوي چې غلونه خراب خلق دی غل پردې جیب وي یا پردې کور وي دا غله خراب خلق نن چې مونږ وګوره غلا اولیاء د زماني مونږ ټول غل نه وسم نشته دکاندار غل دی ملازم غل دی مولا غل دی پیر غل دی میاں غل دی اغنجی غل دی دا ټول غل دي کنه دلته سړی دی په دې کوڅو کې چغې وي ماسخوتن کله راسي نو هغه आवाज پکوړې خرڅه نو چغې وای چې مچھلی کھاؤ حالانکہ مچھلی نہیں پکوڑے ہونے پر مچھلی کھاؤ او مرغی کھاؤ نہ نور سوئی انڈے کھاؤ اگئے اخروی دیکھیں میں اگئے چولی دی پلانے چڈیر غصشی او سو کتواننی نوی نان بخور دا آواز پکی نو ما اورځ رونی ودل تمال چالکه تکینه دا مچھلی انډه مولانا سے مچھلی انڈے کم سے دی خوش خلق پہ اس گھر سڑے پخپل کردار کے غل غالب تاکہ مڑے اوشو اور عورت خبر اور تا چې د زوی په واده کې زمونږ سکار دی ایو مولا ماته ستا دماغ خراب دی مال ولی ویل دې دله قوم له چې ته نصیحت کې په واده کې چرته ستا منلې وه چې په مړي کې ورته نصیحت کې په واده کې چې دوی ټوله ورځې رسولای کړي وي په ناستې ناستې په مزدورای په ګنتی په بیلچا په دکاندارای او چې وادي وی صاحب کارت دی متمنی شرکت پلانی خان او پلانی خان او پلانی خان او پلانی نو مخه دا مور مړونه پکې ټول راټوم بودي نو واده کې درنه تپوس کړی دی چې ما ته واده څنګه کول پکار دی مالنا ویل پتن درې ولا دا مړو خبره ورته مکه چې جمعات کې د مليانو او طالبانو کار په خراب مال والله خبره ټیک خبره دې ټیک چې دا بدبخت قوم کوادی پکې چرته مانه تاسو ز څنګه واده ما ته څه پکار ته د څه واده وکړه چې ستاسو حیثیت یې کړی نواز شریف اعلان کړو چې سادگی کوي پښتنه ته ورشو کوي چې د آزاد کشمیر صد وزیر اعظم سردار عبدالقیوم تعالی روټای کړو پکې یو شی دا تاسو ته
دا پیښور کې چې کوم وزیران جوړ شو دوی وایي چې سادهګي کوي د دې بنگلې او کورونه ورشي لګو ګورئ که سادهګي دغه ته وایي نو مونږ ته خو په ټوپونو کې د پکار او ډېر خدي در باندې الحمدلله خدای دې د دې نه در باندې سخت راولي ډېر شکر درته مې سار یو بوډا نه پوښتنه وکړه ما چې ووټ دې چاله ورکړی ویلي تیرله مې ورکړه ما فرین د نرز ویل تیر باندې جنگ کیږي غازیان پې جوړي تیرله شاب سپینګیری بوډا په دې ډب نه و چې دا زمونږ د زمانې بوډاګان دي او سپینګیري پوهېږي نه په خبره د ګډې د ذاته دي خو چې شین جوار ورته وخوځه یو بې ناري کي دا ټول ورپسې بې ناري دا ډېر بدبخت قوم دی او ډېر بدبخت قوم نو عرض مې دا و چې لږ وقت 24 घंटों کی د سوچ پیدا کړي د فکر پیدا کړي چې خدا دا مونږ سره ولې داسې کېږي دا ولې ما ته ولې سزا ملاویږي نو ته چې خپل ګریوان کې سوچ وکړي چې دا سزا ما ته ولې ملاویږي نو صحابه پورې به په دې نتیجه ورسېدي چې ایشامت اعمال ماست صورت نادر گرفت دا زما د اعمالو شامت ته چې دا ما سره څه کیږي دا زمونږ اعمال دا زمونږ کردار دی چې دا مونږ سره څه کیږي دا مونږ د هغه خلقو مرګرتیا کړې ده چې چا دروغ ویلي مونږ دروغجنو پسې تلي یو مونږ د ملک د مشرۍ انتخاب د دروغجنو کړی دی نو چې کم قوم انتخاب د دروغجن د ملک د سربراهو کی هغه قوم ته به خدای خورس خی مونږ انتخاب د دروغجنو کړی یو سړی درته راغلی او درته ولاړ دی او درته ویلي دي جرونو زه به دا وکړم زه به دا وکړم زه به دا وکړم تاسو پورې دا عقل په دې قوم کې نه و چې ته به دا وکړې ته څه کولی شې که تا څه کولی شوې نو زما دروازې ته به نه راتلی او ما نه به دې ووټ نه غوښتی خو تا به کړي یې ته دومره ذلیلې چې ته ما نه ووټ غواړې نو ذلیله ته به ما دپاره څه وکړې نن هغه خلق وګوره در باندې را سواره شو او ورځ بدل کې نوې نوې غشې نه نوځي د پاکستان په تاریخ کې داسې اټم بم په پاکستان د ګرانۍ نو راغورځېدلی لکه پرون چې پې راوغورځېد په تاریخ او نوره به تماشا وکړئ که د خلیج جنگ انخطو نو تاسو به د ځان نورې تماشې وکړئ نو عزیزانو عرض مې داو چې په باب د دین کې سوچ نه کوئ اهل دینو ته سپک ګورئ اهل دینو ته کنزل کوئ بدرد ورته وایئ کم خلقو چې سپاره په ترخ کې یا درته سپک ښکاري نو خدای سپک او ورک کړئ سپک یې کړئ که نه ته سپک سرته زمونږ سړی پاس شه ستا سړی وګوره هغه نه کوڅه ډب جوړ شو تا چې کوم سړي له منډې ترلې والی هغه نه کوڅه ډب جوړ شو دیت ټول قوم دې وکتو چې بلوه شو 1,80,000 روپۍ به ورکوي بی چې اکسیډنټ کې سړی مړ کړي یا په خطا څوک ولي 1,80,000 غویمه لارۍ دي او موټرې دي او غویمه شوه
چې نه وروره مونږ دا نه منو. دا قوم اسلام مني. که اوس بل اعلان وشو چې هلکه سبا نه به غل نه لاس غوسېږي، ته بیا د دې قوم حال وګوره. ما ورته وی چې هلکه تاسو مخالفت مه کوئ، په پاکستان کې کلاس غوسیږي چرته د جماعت کېړو پټولو والا نه به غوسیږي. خیال دراغی کنه کېړی میړی په ټیکړي دی هغه نه به لاس غوسیږي. دا د انټر کانټیننټل غله چې دي دې نه لاس نه غوسیږي. په دوی باندې کیس چې چلیږي په کور کې پې وچلیږي. خیال م راغی جي د امبرسري غویانو نه دی باندې لاس نه غوسیږي او نه دوی نه څوک لاس غوسي. که لاس مې غریب نه به غوسیږي، غریب ښځې چرته زنا وکړه وایي الله سنګسارې کوي، او که چرته د غټ سنډا دا بوره دې ونیوه، دا بوره دې ونیوه په ګوره بازار کې، بیا به څه چل کې هغې دپاره به یکدم قانون بدل شي. نو په دې ملک شرعي نظام که راځي داسې به راځي چې غریب دپاره به وي، سرمایهدار دپاره به نه وي. زه په ملک شرعي نظام هغسې غواړم چې اول سرمایهدار راونیسم او توپې ته یې وتړم چې دا ملک در نه پاک کړه. تاسو وکتو د پاکستان ټول حکومت بیا د نوابانو لاس کې راغی. تاسو غریبانو خړمخ ولی څه درکړه؟ تاسو خو هم سوزکای کې داسې نیغ ولاړ وی یو د ټرټوی زوی دی دلته بله ورځ څه کار یو طرف ته شه. نو مغه نوابان او خانان او رپتیان او کروڑپتیانو منځ کې آلیړوی بیا تقسیم شوی. تاسو خړمخ ولی څه درکړه او ګرم پکې تاسو ډېر وی، چغې پکې تاسو ډېرې والي. نو عزیزانو دا ټول خدایي آفتونه دي او خدایي عذابونه دي. یا خو فوراً خدای ته رجوع شئ، فوراً په تیر شوو ګناهونو توبه وباسئ او د خدای نه معافي وغواړئ او خپل عقل متوجه کړئ د دین کارونو ته او خو کارونو ته. کینی دنیا کې مم څه ملاو نشو او هلاکت به په آخرت کې درته تباہی به. علماء لیکي چې بعضې مړی داسي چې خلق ته روان شي نو عذاب ولا راشي، او بعضې مړی داسي چې لای کور کې پروتي ادیرې ته هم نه وي وړی پروت په جهنم کې داخل. نو مونږ به هغه مړي یو چې لا بیا خښ کړي هم نه یو په جهنم کې به داخل. نو الله دې توفیق راکړي چې مونږ کې د دین څه فکر او سوچ پیدا شي او دین دپاره څه فهم راکې پیدا شي. دین دپاره فهم چې چا کې نو او سوچ چا کې نو، دا درد د چا په زړه کې نو چې یا الله زه داسې ملک کې اوسېږم چې په هغه ملک کې فیصلې د انګریز په قانون کېږي. خدای د دې ملک قانون قرآن کې او چرته منصف او عادل او الله عمر ابن عبدالعزیز غوندې بادشاہ چرته په دې ملک را پیدا کړي.